بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروګرام د رڼا په لور سره ستاسو سرور ډاکټر عبدالرحمن خلیل د خپل پروډوسر نور حکیم نوري او تکنیکی معاونین سره دا سات سنو اف ام 89.4 او سنو اف ام 96 نه بالکل نیغ په نیغه تاسو درون خدمت کې په دې امید سره تاسو به روغ جوړی ان شاء الله. وطن عزیز پاکستان اسلام خپل ځان او فیملیز لپاره به کارګر محمد دماغ او مددګاری حاضر خدمت یو. نن زما موضوع ده رمضان المبارک چې هغه روحاني کیفیت ته او پاکستان. شاید چې تاسو ته په دې موضوع کې ربط نه ښکاري خو دې کې ډېر لوی ربط دی. اسلام او پاکستان او رمضان او پاکستان دا لازم ملزوم دي. هغه کوم رمضان المبارک هغه میاشت ده چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وې دا میاشت هغه ده چې په دې کې ما قرآن نازل کړی دی او دا هدایت ته د تمام عالم دپاره روخانه هدایات دي، روحاني تسکین دپاره. الله رب العالمین روزه فرض کړی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وی چا چې د رمضان روزه ونیوه او ایمان سره چې د مسلمانی احتسابا او د سره نیت ثوابي غفر له ما تقدم من ذنبه الله وسابقه ټول ګناهان ورته معاف کی. ومن قام رمضان برزه فرمای چا چې تراویح وکي خو په ځان تراوونه په کاروبار نه جوړوي چې داسې وای چې ظالم کاری او ظالم تراویح وکي او داسې په منډه بم ني په طریقه به په استقامت په د الله د رضا د پاره به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق به من قام رمضان چا چې تراویح کې قیام الليل کو ایمانا د ایمان سره او احتسابا او په نیت ثواب سره غفر له ما تقدم من ذنبه الله به سابقه تمام ګناهان دې معاف کی. اسمر عظیم میاشت یو حدیث بل درته وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځکه فرمایلی دي چې کچا سلور رکعت په یو سلام یا په دو سلام وک ډک رکعتونه د ماسختن مونږ نه پس نو الله داسې شماري دی لکه چې په ليله القدر کې کړي دام شروع کوي تراویح کوي بیا سلور رکعت دغه ډک کوي او بیا ورپسې وتر کوي نو داسې به لکه چې ارش په ليله القدر وی ای خواجه چی پرسیز شب قدر نشانی ای خواجه وی مان د شب قدر ست پوس کې هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی وی هر شپه د شب قدر د کتا سره قدر پیدا شي. دومره عظیم میاشت ده کرام. وطن باندې ډېر سخت حالات راتلی شي راغلیم دي. سو واقعات داسې دي چې زه نه پوهېږم چې موږ د هغې تشریح څنګه وکړو تعبیر څنګه وکړو درد اظهار څنګه وکړو. وایي نامه تسکین لرمه په عشق یقین لرمه نامه تسکین لرمه په عشق یقین لرمه اولاد نه لرمه شیر اولاد لرمه ځان به په یاد لرمه. وطن عزیز پاکستان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نامي د دې په بنیاد کې د لا اله الا الله محمد رسول الله دی. دا په رمضان المبارک په 28م د رمضان چې ليله القدر او د جمعې شپه پاکستان په مارج وجود کې راغلی دی. دا عام وطن خو نه دی، دا پلانینګ دی، دا د الله رب العالمین انتخاب دی. ته خود مملکت خداداد وای دا د ریاست هغه ریاست رسول الله تصور دی چې یثرب مدینه کې تبدیل شوی دا پاکستان به ان شاء الله قائم دائمي چې په 28م د رمضان په ليله القدر او د جمعې په شپه په مارج وجود کې راځي. دا عام ملک نه دی، دا یونیک ملک دی. رمضان سره د دې وطن دا ربط دی چې په څومره پاکه میاشت کې زما ډېر خوږو ملګرو په دې کې علما دي، په دې کې مدارس دي، په دې کې جماعتونه دي، په دې کې ډېر پوهان دي، په دې کې هغه نظریاتي خلک دي چې د هغې اساس ته پاکستان سره دی، د هغې اساس ته محمد رسول الله په نامي دی. هغه کله ناکام کېدی نشي کله نامراد کېدی نشي.
محمد رسول الله تعلیمات به عام کوو په دې وطن کې، او د نوې زمانې د خواب تعبیر به ورکوو. بلا وینه توی شوې ده، بلا مشکلات راغلي دي، بلا مشکل صورتحال باندې مونږ تیر شوي یو. د وطن عزیز پاکستان دا تعبیر زمونږ د اکابرینو نه و چې دا کوم مونږ څه کوو. قائد اعظم محمد علی جناح، علامه محمد اقبال، علامه میر ابراهیم سیالکوټي، علامه شبیر احمد عثماني، علامه ظفر عثماني، او تر دې وخته پورې چې کوم علما د دې وطن دپاره سوچ کړی و، شاید چې مونږه آی کې خطا کوو. انشاءالله په دې خبرې کوو چې مونږ به وینه محفوظ کوو، څنګه د وطن تعبیر به څه کوو، د رمضان المبارک پیغام څه دی، او کیفیات ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین څه دي. ځکه وی کرنا ده، پیروي د محمد ده صلی الله علیه و آله وسلم، کرنا ده پیروي د محمد ده صلی الله علیه وسلم. ګینې نشته په عالم بل رڼا، بیا عالم توره تیاره دی. راځئ چې د رسول الله په دې رڼا باندې مونږ غور وکړو چې هغه رڼا څه ده. ما سره زما ورور ډېر دروند خوږ عالم مولانا حافظ ارشد علي قریشي چې د دوی والد صاحب مولانا اشرف علي قریشي مایاناز عالم دین رحمت الله علیه تیر شوی دی، او په دې وطن کې د دې د آبا او اجداد ډېر لوی کردار دی. چې کله پاکستان جوړم نو د دې ډېر لوی کردار دی. اشرفیه هم د دې یو ډېره معروف مدرسه ده. بجوړي گیټ کې د مولانا ارشد علي قریشي صاحب خپل یو مدرسه هم ده چې شبانه روز د دین اسلام کار کوي. د دې زوی حافظ ریحان قریشي هم موږ سټوډیو ته رابللی، نو ټول خاندان په اسلام او پاکستان باندې. مولانا ارشد قریشي صاحب خوش آمدید دویم پروګرام کې. ډیره مننه جی، جزاکم الله خیر جی. ارشد قریشي صاحب یو واري بیا خوش آمدید، زما आवाज درځي تاسو ته؟ جی بالکل جی، زاورم ډیره مننه، جزاکم الله خیر جی. مهرباني تاسو په خپل پروګرام کې مونږ شامل کړلو جی. مهرباني مونږ د پاره جی اعزاز دی. ارشد قریشي صاحب ما گزارش خپل ناظرینو ته پیغام ورکو، تاسو د آبا او اجدادم ډېر لوی کردار دی. ابل اوس په دارالعلوم کې چې کوم واقع شوی دا پاغي باندې مونږ ټول ډېر دردېدلی یو. الله پاک دې وطن عزیز پاکستان ته خیر کی، او الله دې وکړي چې زمونږ یو تعمیري سوچ، یو پروګریسیو سوچ عکاسي مونږ وکړو. نن ټوله دنیا پاکستان ته ګوري چې دا د اسلام قلعه ده، خو زمونږ اندرون کې څه خلفشار دی، څه په تعبیر کې مونږ لږه غلطي ده، په دې مونږ خبرې کوو. ارشد قریشي صاحب اول خو روح رمضان باندې غواړم چې څو خبرې وکړي، نو بیا به انشاءالله مونږ خپل دویم سوال ته راځو. مهرباني وکړئ. محترم جناب علامه ډاکټر عبدالرحمن صاحب، زه خو تاسو سوال باندې پوه نه شوم، مس کې اول کېدو جی ما گزارش شو ارشد قریشي صاحب چې په روح رمضان باندې یو څو خبرې وکړي، بیا بلې پوښتنې ته راځو. جی رمضان المبارک جی، دا خو ماه غفران جی ډېر د برکتونو او د رحمتونو میاشت ده، او دې میاشت خو سنوم د سید الشهور د ټولو میاشتو سردار میاشت چې ده، نو هغه ورته ویلې شوي ده. او بیا دا میاشت چې ده نو دا شهر الله ده، د الله تبارک وتعالی میاشت ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده. شهر المواسات، دا د غمخوارۍ او د همدردۍ میاشت ده. نو رمضان المبارک درس موږ دا دی چې څرنګه الله د طرف نه چې کوم حلال او پاک سيزونه دي، هغه د الله د حکم په پابندۍ کې مونږ ترک کوو. نو چې کوم سيزونه ناجایز دي او حرام دي په هر حال کې، نو مونږ ته پکار دی چې هغه ټول سيزونه، هغه ټول کارونه چې کوم باندې الله تبارک وتعالى ناراضه کیږي، یا د الله تبارک وتعالى مخلوق ته په تکلیف رسیږي او نقصان رسیږي، هغه ټول سيزونه چې دي نو هغه مونږ ختم کو، خپل ظاهر هم خسته کو او باطن چې دی نو هغه هم په تقوا باندې مزین کو. جی ارشد قریشي صاحب، وطن عزیز پاکستان چې په 28 رمضان مبارک په شپه چې ليله القدر هم و، په هغې شپه او جمعې شپه هم وه، او رمضان المبارک و. نو ما خیال دی چې په دې لږې خبرې وکړو چې دا صرف یعنی یو اتفاق نه دی، محض اتفاق نه دی، بلکې دا د الله رب العالمین یو پلان دی.
په دې کې دارالعلوم دي، په دې کې موږ د اسلام پیغام ډېر ازادۍ سره ورکوو. څه قدغن نشته. تاسو خپل جومات کې بجوړي گیټ کې چې زه وګورم چې دومره ډکي خلک په الله دومره مین دي، په رسول الله مین دي. بیا څه وجه ده چې زموږ بعضې تعبیرات غلط شوي دي او پاکستان هغه پروګریسیو انداز کې چې کوم د اکابرینو عکاسي کوي هغه پرمختګ ته نه ځي. تاسو څه ګورئ چې د یو ډېر لوی عالم په توګه باندې کوم ځای کې رکاوټ دی چې هغه رکاوټ مونږ ختم کړو؟ یقیني طور باندې جی پاکستان خو د یو ډېر لوی مقصد لپاره حاصل شوی و جی، او په دې کې خو د لکونو خلکو قربانیانې دي جی، او زمونږ د میندو خویندو زرګونو داسې وي چې د هغوی په دې کې ابروریزي او بې حرمتي ورکې شوي ده جی، او دا هر څه چې شوي وو نو دا د یو ډېر لوی مقصد لپاره شوي وو جی، او هغه مقصد چې و نو هغه د یو اسلامی فلاحي مملکت وجود او قیام جی. او پاکستان نعره په هغه وخت کې دا و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول نو الله. دا خو یو ډیر عظیم شان مقصد د پاره او یو ډیر عظیم شان قربانیانو نه پس دا ملک کې د هغه وجود کې راغللو جی، لیکن د بدقسمتۍ نه علمیه زمونږ دادا چې دا 20 کاله 15 کاله تیر شول په دې کې مونږه د خپل لارې تعین چې دی نو هغه ونکړلو جی، او مختلف قسمه خلک دلته راغلل لیکن چې کوم نظریه په بنیاد باندې د ملک په وجود کې راغلی وو نو د هغې دپاره هیڅ قسمه دلته کوشش چې دی نو هغه ونکړلی شو. جی، په دې ملک کې څه نوم دی د عدل و انصاف فقدان دی. جی، په دې ملک کې بنیادی ضروریات چې دی نو هغه ناپید دي. جی، او د دې وطن اوسیدونکي خلک چې دي هغه پریشان حال دي او مشکلات ښکار دي. جی، او صحیح یو صالح قیادت چې دی هغه د وطن ته نصیب نشول اوسه پورې. جی، الله دې وکړي چې یو داسې ښه باکردار او صالح خلک راشي د دې وطن قیادت وکړي جی، او کوم نظریه باندې چې دا وطن جوړ شوی او د اسلام چې کوم فلاحي نظام او هغه په دې وطن کې راشي نو ان شاء الله تاسو به ګورئ چې هر طرف ته به باغ او بهار به وي، رڼاګانې به وي، امن به وي او خوشحالي به وي او دا وطن چې دی ان شاء الله دا مملکت دا د ټولي دنیا ان شاء الله قیادت او سربراهي به کوي. مولانا رشید قریشي صاحب ډېره پاکه میاشت تاسو وویل چې دا شهر الله دا د الله پاک برکتونه دي پاکستان کې او بهار دی، خو بعضې داسې واقعات وشي چې هغه زمونږ یعنی د بیان نه بهاري. تاسو د یو عالم په توګه تاسو څه پیغام ورکوئ چې مونږ د اتفاق سره د اتحاد سره او هغه ناوړي چې کومې هڅې دي د هغې نه ځان بچ کړو او مونږ ټول یو شو د لا اله الا الله محمد رسول الله پاسداري وکړو؟ څه وایي؟ جی بالکل یقینا طور باندې چې تر کوم وخت پورې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جی، دا الله پړې او رسی کې دا هغه مونږ په مضبوطی سره نه وی نیولی. جی، او قران عظیم الشان هغه مونږ خپل مقتدر رهبر او رهنما نه وی جوړ کړي او دا الله او د رسول په احکاماتو په فرامینو باندې مونږ عمل نه وی کړي نو بس داسې مشکلات او داسې حوادث او سانحات چې دي نو هغه راځي به او کچره مونږ یو موټی شو او یو ځای شو او دا کوم ملک دشمن عناصر دي او د دې خلکو د دې ملک د استحکام په حواله سره او د دې ملک چې کوم اداري دي د هغې د کمزورولو دپاره او بیا په دې ملک چې کوم مدارس او جامعات دي مساجد دي د هغې د خرابولو دپاره د دې چې کوم ارادي دي نو د هغې بس یو صورت کې مونږ مقابله کولی شو چې مونږ ټول یو ځای شو او اعتصام بحبل الله وکړو نو انشاءالله بیا څوک هم دا جرأت نشي کولی چې په بد نظر باندې او په غلطه اراده باندې مونږ وګورو. الله دې زمونږ په دې ملک کې وطن کې امن او استحکام راولي او د قرآن او د سنت بالادستی الله قائم کی او د هر قسمه دهشتګردۍ او د فتنې نه د وطن چې دینو د پاک او صاف وګرځوي. امين. مولانا رشید قریشي صاحب ډېر شکرګزار یم تاسو په رمضان المبارک کې ډېر قیمتي اوقات مونږ ته راکړه. مونږ به بیا هم سترګې په لار یو. ستاسو د خوږو خبرو ته ډېره مهرباني. جزاکم الله خیر جی ډېره مهرباني شکریہ. مولانا رشید قریشي صاحب مونږ سره په لاین باندې ډېرې درنې خبرې هغوی وکړي او
اعتصام بحبل الله ته ډېر توجه ورکړه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اے خلکو دا الله پاک رسای مضبوطه ونیسئ. نن وطن عزیز پاکستان ته بالخصوص او بالعموم ټول عالم ته ضرورت دی چې موږ سر جوړ کر کینو او خپل چې کم زمونږ اختلافات دي دا ختم کو. اے خلکو سره خبرو کو د الله د کتاب په رهنمایي ورکو. واعتصموا بحبل الله جميعا دا الله رسای مضبوطه ونیسئ ولا تفرقوا. اے خلکو الله سبحانه وتعالی فرمایي ډلو ډلو کې مت تقسیمیږئ. واذكروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ د الله پاک هغه نعمت چې په تاسو شوی دی. اذ کنتم اعداء تاسو خو ډلې ډلې وئ دشمنان وئ. فالف بین قلوبکم الله سبحانه وتعالی وئ فرمایي چې تاسو په زړونو کې مې الفت واچول مینه. فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د الله په دغه رحمت باندې رونه شوي رورولي کوي دا شو. وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها تاسو خو د دوزخ په کندو باندې ولاړو دوزخ کې پریوتۍ ما راوویستئ د هغې نه. الله اکبر. فانقذكم منها. راځي چې موږ په دې لږ سوچ وکړو چې تعبیر دین څه دی او تعمیري سوچ څه دی. 09152541143 زموږ ټلیفون شمیره ده 09152541143 باندې تاسو مخ خپل आवाज موږ سره شریک کړئ او هغه ګامونه چې تاسو پورته کول غواړئ موږ سره پاغي کې زموږ رهنمایي وکړئ. موږ تاسو به ان شاء الله د دې وطن او د اسلام د پاسدارۍ لپاره تن من دن سره خپل کار کوو. ناظرین کرام یو اهم خبره شاید موږ نعت رسول مقبول ته هم لاړ شو څه وخت لپاره موږ تاسو ته سترګې په لارو تاسو ټلیفون کالز ته تاسو سره خبرې مو کوو. نن ضرورت ته دې امر دی چې د رمضان نه مونږه څه پیغام واخلو. په وړو کې څه ته که زه وګورم نو تاسو په د نسوارو په پوړی باندې هم سړی په جګړه د نسوارې نه دی اچولي او روژه بدنامه ده او ټوپک رالي بل ملګری ولي او روژې سره قتل کوي. استغفر الله وایي الله دې مونږه وساتي. او بعضې ډېر داسې کسان زه پېژنم چې په پردي مالې خېټه اچولې ده په روژه کې پردې خېټه چې دغه خېټې د بچو خوراک ته دې پې لګیا دی بیا هم روژه نیسي. بعضې ډېر هغه خلک چې قبر کوي لویي کوي الله رب العالمین دې هلاک هم کي او الله رب العالمین دې نشان عبرت کي الله رب العالمین دې موږ ته وښیي او دشمني کوي تربګني کوي. وایي څومره چې ځان سپینوم تورېږم زه د ریاکار زاهد تندې شوم زه او بیا هم روژه نیولې ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي کم من صائم ليس له من صيامه الا الظمأ. وایي څومره ډېر روژهدار دي چې د هغې هېڅ روژه نه ده شوې مګر صرف تنده. وکم من قائم څومره ډېر تراوو کې خلک ولاړ دي ليس له من قیامه هېڅ اجر نشته الا السحر مګر صرف شپه یې سبا کړې ده. دا ډېره خطرناکه خبره ده په دې غور وکئ او که دې باندې غور ونه کړو نو بیا تباهي هم ده او بربادي هم ده. راځئ چې مونږ نن سوچ وکړو چې مونږ الله څومره رضا کړی دی او څومره ناراضه کړی دی. بیا به امن راځي بیا به بهار راځي بیا به د نوې زمانې د خواب تعبیر راځي. دا یو تعمیري سوچ چې کوم پکار دی بیا به د هغې او د پرمختګ او د بهار امید راځي ان شاء الله. یو ټلیفون کال دی شاید موږ سره خو شاید کال ډراپ شو. موږ دا ساعت یو وړې شاندبې باندې ځو او نعت رسول مقبول اورو او د مینه بعد بیا حاضرې کو.